مشران وخت مختصر دی او ډېر ښایسته او درانه مشران به وروسته خبرې کوي. زه د ټولو نه مخکې تاسو ته شاباسۍ درکوم او خراج تحسین پیش کوم چې تاسو د خپلې خاورې دپاره راپاڅېدلي، د خپل امن دپاره راپاڅېدلي، د خپلو ازادو دپاره راپاڅېدلي. او زه په دې جدوجهد کې ستاسو یو کارکن یم، زه ستاسو یو مرستیال یم. زه د امن دپاره، د دې خپلې خاورې د حقوقو دپاره او د خپلو ازادو دپاره تاسو سره په دې چوک کې ولاړ یم. ستاسو خبره او غږ د پارلیمنت په فلور باندې اوچتوم او هغه بندې کمرې منظور پښتون صاحب ته به علم وي او خوشحال کاکړ صاحب، والد صاحب خدای بخلی، عثمان کاکړ زما ملګری و، هغه په دې ګواه دی. هغه بندې کمرې چې په هغې کې ښکرور او بریتور ناست دي، د هغې په سترګو کې سترګې ورکوم او د امن او د خاورې خبره ورڅخه کوم. وروڼو، موږ څه غواړو؟ زه درې څیزونو دپاره جدوجهد کوم او تاسو سره په دې درېو څیزونو کې مرسته کوم او دغه درې څیزونه زما مشن دي. لومبی څیز، موږ په خپله خاوره باندې امن غواړو. موږ پتهخوري نه منو، موږ دهشتګردي نه منو، موږ ټارګېټ کیلنګ نه منو، موږ چیک پوسټونه نه منو، موږ په کورونو چاپي نه منو. موږ په خپله خاوره باندې دا سوال نه منو چې څوک یې د کوم ځای نه راغلی. موږ د خپل چادر او چاردیوارۍ تحفظ په عمل کول نه منو. وروڼه، موږ دا غواړو چې ما له امن راکړي او ما له هغسې ترقي او صنعت راکړي لکه څنګه چې فیصل آباد او سیالکوټ ته ورکړی دی. ما له هغسې ترقي راکړي، میټرو ټرین راکړي لکه څنګه چې لاهور له ورکړی دی. نو لومبی څیز، زه د خپلې خاورې باندې امن، د خپل ژوند تحفظ، د خپل ازادۍ تحفظ، د خپل پښتو تحفظ، د خپل اقدار تحفظ، د خپل پټکي تحفظ، د خپل جومات تحفظ، د خپل حجرې تحفظ، د خپل پردي تحفظ، د خپل حیات تحفظ غواړم. درېیم څیز عزیزانو، زه دا غواړم چې زه خپل، او دا زما حق دی، دا زما حق دی، 1700 ارب روپے د فوج بجٹ دی، 300 ارب روپے د عدلیې بجٹ دی، 10 ارب روپے د پولیس بجٹ دی، 2000 ارب روپے دا د دې غریب قوم نه علي. نو که یو سترګه دې جاړي او بله خاندي، ما له به امن راکړې. دویمه خبره، عزیزانو، زه خپل حقوق غواړم. زما حقوق څه دي؟ زه ستا نه دا غواړم چې ما له NFC کې خپله حصه راکړه، قومي دولت کې ما له حصه راکړه. زما د پچله 500 ارب روپۍ په اسلام آباد پورې دي، ما له د پچله 500 ارب روپۍ راکړه. ما له خپل تماکو راکړه، ما له خپل ځنګلات راکړه، ما له خپل معدنیات راکړه، ما له په خپل قانوني وسایلو خپل حق راکړه. دا ما له دستور راکړی دی، دا ما له د پاکستان ځای راکړی دی، دا ما له غصب کړی دی. زه به ستا د خېټو نه راوباسم. درېیمه خبره عزیزانو، موږ د ظلم دا نظام دا لنګول غواړو. دا د ظلم نظام نه دی عزیزانو چې زه تېرو ورځو کې کراچۍ کې جیل ته علي وزیر له ملاقات نه لاړم. علي وزیر سره چې ما ملاقات وکړ، د قومي اسمبلۍ ممبر دی، د خپلې علاقې حقوقي نماینده دی. ما ته علي وزیر MLA صاحب وویل، 6 میاشتې شوې، عدالت زما دلایل درسره نه وړي، سماعت نه کوي. دا د ظلم نظام دی، دا د ظلم نظام دی. یو طرف ته خو عدالت د شپې چلاوي د څه خاصو خلکو دپاره، یو طرف ته خو عدالت د اتوار پرست د چوپې پرست کړی
تا د ادریس پاچا خبره وشوه چې هغه په شریف فور کې د ادریس پاچا خبره وشوه په شریف فور کې زه بله خبره هم کومه بچو درې خبره مه کوه زه بله خبره هم کومه سید عالم مسعود زما رور دی سید عالم مسعود زما ډاکټر صاحب زما دوست دی د هغه سر ته د هغه بچو ته دمکې ملاویږي که سید عالم مسعود یا د هغه ته ورته مقصد ورسېدو ذمهوار به ریاست وي دا نه وایي دا ظلم دا د جبر نظام د سنټرانو ګروپ دی ورسېد ګروپ دی زه چې سواد ته رالم د هغې نه پس په هغه ګروپ کې یو فرض د خیبر پښتونخوا د انټیریر منسټریشن کېده چې طالبانو په هیډ لیسټ جوړ کړی دی او په ټاپ باندې سنټر مشتاق دی ما ته سنټرانو فون وکړه چې مشتاق صاحب ته خو هر ځای لګیا یې په بندو کمرو کې وم په پارلیمنټ کې وم په چوکونو کې وم لږه ګزاره کوه لږ احتیاط کوه ما ورته ویل ستاسو شکریه زما وروڼه په ما خفه کېږئ خو که چېرې دي د دې خوښه ده که د سد د غاړې مې حلالوي او که د مړه د غاړې مې حلالوي د امن نه نه رستو کېږم د خپل نه رستو کېږو له دې نه موږ امن غواړو موږ خپل حقوق غواړو موږ خپل دستوري آئیني بشري حقونه غواړو موږ په خپلو وسایلو اختیار غواړو موږ د پښتون بچي ترقي غواړو موږ په دې وطن کې د امن د سوکالۍ ژوند غواړو او د دې دپاره هرې قربانۍ ته تیار یو وروڼه په دې خبره ختمومه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا زما دیني فریضه ده ما ته چا وی چې ته خو په جماعت اسلامي کې او ته خو منظور پښتون په شان روان یې ما ورته وویل زما په یو لاس کې پښتونولي ده او په بل لاس کې اسلام دی زما پښتونولي ما ته اسلام ښایي او زما اسلام ما ته پښتونولي ښایي دا بچا صاحب د جرګې مشر خبره وکړله چې هغه سړي خو لا موجود دي دا د پیشو بچي دي دا د پیشو بچي د یک په غر نه د کاټن په غر یې یو څو ساتي وروڼه موږ ورته دا لرکې دا خپلې اساسي مورچې ته کې د دې ځای نه زموږ نه دي پکار او که ډېر زیات مو خوښي نو شل کاله مو په موږ باندې مسلط کړي وو یو څو کاله په شهباز او سیالکوټ ته وساتئ موږ له نور نه پکار آخري خبره دا کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې معاهده کړې وه درې خبرې یې پاکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اکه زموږ مشر دی زما مشر دی په پارلیمنټ کې په چوک کې په بندو کمرو کې په هر ځای اکه زما مشر دی ظالم په هر صورت طاقت وري برېتوري ښکاروري د هغه په غریوان کې به لاس اچوو مظلوم که هر څوک هره ژبه د هرې خطې او هر رنګ یې خو چې مظلوم دی غریب دی ولاړ به ورسره او د امن دپاره د خپلو حقوقو دپاره د خپلې ترقۍ لپاره به اتحاد او اتفاق جاري ساتو ورو د ایله مغرب